السلام علیکم. نن په افغانستان کې یو غټه دماکه وشوله چې په هغه کې 13 کسان شهیدان شول. د څو پورې به موږ دا مړي اوچتو، د څو پورې به موږ دا شهیدان ورکو. په موږ کې احساس پیدا نه شو، په موږ کې شعور پیدا نه شو. موږ د دنیا نه زده کړه ونه کړه، موږ د ماشومانو تربیت ونه کو، خو پیدا هم په بمونو کې شولو، مړه هم په بمونو کې شولو، ناروغه هم په بمونو کې شولو، بچیم تباه شو، مشران هم تباه شو، خاور هم غرقه شوله، در په در شولو، زیم معلوم نشو. خو د دې باوجود په من کې احساس پیدا نشو، منګه خپل ځان ونه پیژاندو. زما مدرسه محفوظه نه ده، زما سکول محفوظ نه دی، زما پوجي محفوظ نه دی، زما طالب محفوظ نه دی. دا ژوند به څنګه تیریږي؟ آیا په دې دنیا کې صرف موږ مسلمانان او پښتانه د دې مرګونو لپاره پیدا یو؟ موږ به قربانیانو غوڼ عمر ورکو، غوڼ عمر به موږ وجلی کیږو تر څو پورې حد یې ماته ووایي 15 کاله 10 کاله 50 کاله 40 کاله موږ افغانان مړه کړو، 40 کاله افغانان شهیدان شولو. د هغه 1979 نه والا د 2022 پورې هر ورځ په افغانستان کې دماکه، هر ورځ په افغانستان کې مړي، د لاشونو اوچتول، د قبرونو جوړول دا آسان کار دی؟ ولې په موږ کې شعور نه پیدا کیږي؟ ولې موږ په خپل ځان کې اسلام نه راولو؟ اسلام موږ ته دا لار نه راخوستلې، اسلام موږ ته د امن لار راخوستلې ده، د ورورولۍ لار راخوستلې ده، د بایچارې لار راخوستلې ده، د بمونو، د دماکو، د مړو، د وحشت، د یېرې لار موږ ته اسلام نه ده راخوستلې. اوس خو په افغانستان کې ټول مسلمانان اوسېږي، یو پکې هم غیر دینه نشته دی، یو پکې هم د امریکې نن دی راغلی، بیا ولې یو بل وژنئ؟ تر څو پورې به زموږ دا خاوره په اینو کې لوبېږي؟ تر څو پورې به ښځې پونډې کېږي؟ تر څو پورې به ماشومان یتیمانان کېږي؟ تر څو پورې به میندې بورې کېږي؟ لږ په دې خپل ځان رحم وکړئ، لږ دا سوچ وکړئ چې دنیا کم سیټ ته روانه ده او موږ کم سیټ ته روان یو. تر څو پورې موږ د خپل بچو، د خپل ماشومانو، د خپل عسکرو، د خپل ورونو لاشونه غوښې به راټولو؟ دا یو لاش چې کور ته روان وي، د دې سره څومره خلک بې ستره کېږي، د دې سره څومره خلک عجزه کېږي، څومره میندې د دې سره جاړي، څومره خلک د دې سره جاړي. او یو دم بس چرګانو پرنګي دماکه وکړو خلک مړه کړه. دا په کوم اسلام کې راغلی دي؟ دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ دا په کوم قرآن کې راغلی دي؟ د الله نه ویریږئ، خپل یو بل سره مینه پیدا کړئ. دنیا ستاسو وحشت ته ګوري، خلک ستاسو وحشت حیران کړي چې دا کم مخلوق د دنیا په ځمکه باندې دی. هر سم تباه کړلو، پښتونولي م غرقه کړله، ثقافت هم غرق کو، ورورولیم تباه کړله، اسلام تم نقصان ورسو، انسانیت تم نقصان ورسو، خلک هم جدا کړل، خپل غوښې هم د ځان نه جدا کړلې، خلک هم در په در کو. دا به څو پورې به دا کېږي؟ وخت یې معلوم دی، ټیم یې معلوم دی، خو نه د قیامته پورې به زموږ دغه حالي، بچي به مړه کېږي، غوښه به یې راټولو. دا څنګه انقلاب دی؟ دا انقلابونه خو موږ په امریکا کې هم ولیدل، دا انقلابونه خو موږ په برطانیه کې هم ولیدل، دا انقلابونه خو موږ په هندوستان کې هم ولیدل. په روس کې دا انقلاب موږ ولیدو، خو یا کال انقلابي یا 2 یا میاشتې یا 3 میاشتې 500 کالونه لګیا وي، یو بل وژنئ، یا د اسلام په نوم باندې، یا د کفر په نوم باندې، یا د دولت په نوم باندې، یا د خاورې په نوم باندې. تر څو پورې موږ دا لاشونه اوچتو؟ لږ سوچ خو وکړئ دې ته کنه. څوک بل راځي؟ تاسو له به څوک راځي؟ افغانانو تاسو یو کس موږ ته داسې وښایئ چې دا به راشي، موږ کې به امن راشي. څوک بل راځي؟ د دنیا هر ملک دی رالی، هغه امن رانلی، خپل منځ کې له امارت رالی امن رانلی، خپل منځ کې افغانانو کېناستلی امن هم رانوستو. نو تاسو له بل نوی مخلوق څوک راشي؟ ولې د خپل قرآن او حدیث ته نه ګورئ؟ ولې د یو بل سره نه کېنئ چې پر ورورولۍ باندې د افغانستان جوړ کړئ،
دا دولت جوړ کړي چې خلک تعلیمونه حاصل کړي دغه لږ خلک پاتې شي په دغه کې ټول خلک نه خارج ته لاړل او په دغه لږو کې تاسو هم اتفاق ناراضي بس لانجی دي نفرتونه دي کرکې دي یینې دي وجل دي تبا کېدل دي الله ته وګورئ خپل ځان